نو یوه قطعي فیصله چې په دنیا کې سوې دا د هر چا وزړه تولیدلې ده، هغه که کافر دی که مسلمان دی، هغه که سپین ږیری دی او که ځوان دی، که نارینه ده او که زنانه دی. دا یو داسې قطعي فیصله ده چې په هغه کې یو چا هم شک نه دی کړی. هغه فیصله ده چیش ده؟ هغه فیصله د مرګ ده. الله تعالی فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس، هر ذی روح انسان چې په هر شي کې روح وي پر هغه به خامخا په دنیا کې یو وارې مرګ راځي. تاسو وګورئ په دنیا کې له قرآن کریم څخه ډیرو کسانو انکار کړی ده او په موجوده زمانه کې هم داسې کسان شته چې هغه قرآن کریم نه مني او د محمد رسول الله له رسالت څخه په زراو انسانانو انکار کړی ده او داسې له جنت څخه په زراو انسانانو انکار کړی ده، له جهنم څخه انکار کړی د خلکو او د قبر له عذاب څخه انکار کړی دی. لیکن په دنیا کې یو واحد شی دی چې نه مسلمان او نه کافر، په دنیا کې یو کس هم داسې نسته چې هغه د له مرګ څخه انکار کړی. مرګ یو داسې قطعي فیصله ده چې له هغه څخه نه کافر انکار کړی او نه مسلمان انکار کړی. نو الله تعالی فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس به د مرګ څکه کوي. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې د انسان د مرګ دپاره تر ټولو غټ سبب چې دی هغه د انسان زندگی ده. ځکه په دنیا کې هر ذی روح شی چې په هغه کې روح پوکل سوی وي پر هغه باندې به خامخا مرګ راځي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده. لمرګ څخه انسان که هر څومره تیښته وکړي لیکن هغه تیښته د ده دپاره بې فایدې ده. له مرګ څخه یو انسان هم تیښته نشي کولی.